رونو د ختم نبوت د عقیدې تعلق ور د ایمان سره دی. داسې نه ده که د چا د عقیده وي نو غوره مسلمان به یو کني نو کمزوری به داسې نه ده. داسې نه ده چې که د چا وي نو ثواب به یې کېږي او کني نو ثواب به یې کمي. داسې ده لکه چې یو سړی قرآن مني او نه مني، که ومنه مسلمان که نه مني کافر. داسې ده لکه څوک خدای مني او نه مني، که خدای مني مسلمان که وی نه منه کافر. داسې ده چې څوک حضور پاک پیغمبر مني که نه مني، که وی منه مسلمان که وی نه منه کافر. دقسې ده که څوک حضور پاک په ټولو پیغمبرانو کې اخیري پیغمبر مني دا مسلمان، او که څوک اخیري پیغمبر نه مني دا کافر دی. د پښتنو خبره په څلور مذهبه کافر دی. دې کې څه دویمه خبره نشته. د مسلمان د اسلام نه وتلی دا سړی، او دا د حضور پاک صفت دی. ګورې ختم نبوت د حضور پاک ډېر صفتونه دي، یو پکې دا دی. او بعضې صفتونه د رسول الله مبارک هم دی او د نورو پیغمبرانو، لکه زموږ حضور پاک نبي دی، د هغه نه مخکې ډېر پیغمبران تیر شوي. عیسی علیه السلام هم نبي و، ابراهیم علیه السلام هم نبي و، آدم علیه السلام هم نبي و. اگر چې درجو کې فرق دی، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، د حضور پاک رتبه ډېره اوچته ده. زموږ ښکلی مبارک پیغمبر رسولان په پیغمبرانو کې خاص شخصیات دي بیا، لیکن د هغه نه مخکې هم ډېر رسولان تیر شوي دي. نوح علیه السلام رسولو، اسماعیل علیه السلام کان رسولا نبیا رسولو. اگر چې بیا د رسالت او د رسولانو درجو کې فرق شته، زموږ ښکلی مبارک پیغمبر له خدای اوچته درجه ورکړې ده. لیکن ختم نبوت د پیغمبر مبارک هغه صفت دی چې دا د یو پیغمبر نه دی تیر شوی. آدم علیه السلام ابو الانبیا د پیغمبرانو نیکو، خو ګورې خاتم النبیین نو، وروستو ته ډېر پیغمبران راغلي. ابراهیم علیه السلام څومره جلیل القدر پیغمبر دی، د حضور پاک نیکه دی. نوح علیه السلام، عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، دارنګې ډېر پیغمبران، یونس علیه السلام، ایوب علیه السلام، یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، ادریس علیه السلام، ډېر پیغمبران دي. منهم من قصصنا علیک او منهم د بعضو ذکر مو وي قرآن کې د توک او د بعضو نه. دا ټول انبیا تیر شوي دي او څه پکې رسولان تیر شوي دي، د الله مقرب شخصیاتو او د هدایت ذرایع او سرچشمې وي، لیکن خاتم النبیین صفت د یوم نو. او زمونږ د ښکلي مبارک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دغه صفت دی چې خاتم النبیین والمرسلین، د پیغمبرانو د رسولانو سلسله پې ختمه شوې ده. بس وی انا آخر الانبیاء، په ټولو پیغمبرانو کې زه آخري پیغمبر یم، لا نبی بعدی، ما نه پس بل پیغمبر نشته. و مسجد آخر المساجد، وی زما جومات مسجد نبوي اخیري هغه جومات دی چې پیغمبر په لاس جوړ شوی دی. د هغې نه پس به جوماتونه وي، خو پیغمبر نشته چې هغې جوړ کړي.